کسان قرباني کوي نو د هغې دپاره ضروري څیز دا دی کوای ده چې دا قرباني زما قبول شي او د دې د وجې الله رب العزت زما ګناهونه معاف کړي زما بخښنه او مغفرت وکړي نو د هغې دپاره به ولګي حلال مال به راواخلي چې ستا 100% په دې باندې یقین وي چې او دا پیسې حرامې نه دي په دې کې پردی حق نشته په دې کې ما سره د هغه ځمکې پیسې نشته چې ما د چا نه په زور نیسلې ده ما د چا پوله والې ده د چا نه مې په زور پیسې اخیستې دي غلا مې کړې ده د سود پیسې دي د رشوت پیسې دي نو چې دا پیسې وي نو مه ځان له پیسې ضایع کوه غوښې به وړي بیا عامو ورځو کې به ښه تازه تازه راړئ او مه خلکو له قرباني خرابوه چې د قربانۍ نیت مو وي او وایي چې الله موږ نه راضي شي په دې نیت چې قرباني کوم چې الله راضي شي او الله زما ګناهونه د دې د وجې معاف کړي نو چې کمې پیسې دي 100% په دې یقین وي چې دا حلالې دي په دې کې ما سره پردی حق دا نه دی شامل په دې کې د سود پیسې نشته په دې کې د رشوت نشته په دې کې چې د نور اخوا دېخوا په ناجایزه طریقه چې مې کمې ګټلې دي هغه پکې نشته صفا زما د لاسو مزدوري ده حلالې پیسې دي نو هغه پیسې راواخله او په هغې قرباني واخله چې قرباني په هغې واخلې نو څنګه چې رسول الله مبارک فرمایي چې لا وینه به د څاروي ځمکې ته نه ایتلی او الله رب العزت به د انسان بخښنه او مغفرت کړي